آیات په ضمن کې به مفسرینو لیکلیم دي د مشرکینو طریقه به دا وه هغوی چې به د خوشحالۍ اظهار کوو هغوی به د مالدارۍ اظهار کوو هغوی به په دغه وخت کې به دیو دا ګانو بجانې دا څیزونه به یې کول او د دې ذریعې یعنې ډمې ډمان به یې راوستل محفل به یې د دې څیزونو ګرم کوو په دې ذریعې سره به د خپلې هغه خوشحالۍ اظهار کوو په دې ذریعې سره به د خپلې هغه مالدارۍ اظهار کوو یقین وکړئ زموږ معاشره کې ټوله مقصد او سلورم ځل قرآن مجید کې الله ذکر کوي سورې فرقان کې والذین لا یشهدون الزور د عباد الرحمن د الله خاص بندگان د هغې صفت الله رب ذوالجلال ذکر کوي د هغه کسان دي چې دیو ګانې بجانې د دې نه ځان ساتي دغې ته حاضرینه کې د زور نه مراد امام مجاهد فرمایي د دې نه غنا مراد او امام ابو حنیفه رحمه فرمایي الزور الغنا د څلور واړه آیاتونو مفتی شفیع صاحب رحمه الله زموږ د پاکستان لوی مفتی تیر شو مفتی اعظم پاکستان مستقل کتاب به د موضوع لیکلی د آیاتونو نقل کوي د دې نه پس لیکي وایي د دې څلور واړو نه معلومیږي چې ګانې سندرې دا څومره آلات چې دي دا حرام دي د قرآن مجید دا څلور آیاتونه په دې باندې نصوص دي او احادیث هم که دې باب کې تاسو ګورئ ډېر زیات راغلي دي د دې په حرمت باندې چې دا حرام دي جایز نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مالک اشعری رضی الله عنه راوی دی انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوی لیکونن من امتی اقوام زما امت کې به دغه څه بدبخت راشي یستحلون الحر زنا به حلال ګڼي والحریر ریخم به حرام ګڼي حلال ګڼي والخمر شراب به حلال ګڼي والمعازف ګانې بجانې سندرې ټنګ ټکور داسې زره به حلال ګڼي او په بل کې وفیلم استبن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التم معازف او د ګانو د ټول څیزونه ورسره یخسف الله بهم یجعل منهم خیرة الله به یو وخت راشي د خلکو پر ازمکه باندې ودرنه کی د دیو د مخونه او شکلونه به الله ورانه کی نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو پیشنګوئی کړی دا زما امت کې به د خلک راځي دا به ګانې بجانې ټنګ ټکور دا څیزونه به حلال ګڼي د دې د حرمت دلایل پیش کړي او علما فرمایي په دوه طریقو سره د حدیث نه استدلال کړی دی یو خو تاسو وګورئ څنګه چې زنا حرام ده ریخم حرام دي دغسې ګانې بجانې ټنګ ټکور سندرې دا څیزونه حرام دي او دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یستحلون یو حرام څیز به حلال ګڼي د دې وجې نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خفګان اظهار وکړو د دې وجې نه د غوسې اظهار وکړو چې زما په امت کې به دغسې بدبخته مړه پیدا شي او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عمران بن حسین رضی الله عنه راوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذه الامه خسف ومسخ وقصف زما په امت کې به په ځمکه دننه کېدل به راشي شکلونه ورانېدل به راشي کاڼي راورېدل به راشي په کاڼو باندې به خلکو ویشتلی شي یو ثابت فقال رجل من المسلمین یا رسول الله ومتى ذلك یو ثابت به وسو د الله پیغمبر دا به کله وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور کله چې ګانې ویونکې ډمې دا ښکاره شي کله چې هغه باجی او ټنګ ټکور او داسې زونه او شرابونه څښل شروع شي او دا محفلونه چې لګېږي تاسو کتلي وي دا د ګانو وجانو د شراب او د ګانې دا د یو بل سره لازم او ملزوم محفل یو ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قیامت علامات چې کوم ځای کې شمار وزارت القینات والمعازف کله چې ګانې وهونکې زنانه دمانې ډول باجې داسې زونه عام شي دا د قیامت علامات دي په دې وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ او علي رضی الله عنه راوي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا فعلت امتي 15 خصله حلت بها البلاء کله چې زموږ امت کې 15 سيزونه عام شي بیا په امت باندې فتنې به شروع شي عذابونه به شروع شي هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وفي واتخذ القيان والمعازف کله چې ګانې بجانې ګانې ویونکې زنانه ډمانې شروع شي عام شي او دلته ټنګ ټکور باجې داسې زونه امت کې کله عام شي شروع شي یقین وکړه چې څومره فتنې دي دا د الله د پیغمبر هغه پیشنګویي ده امت کې دغه بې حیایي چې څومره عام شوي دا عمره تباهي طرف ته